قتل خطا ده یو قتل عامد ده. قتل خطا دی ته وایي چې څوک په قصد باندې ووجو، او قتل عامد دی ته وایي چې په نارخطایه دې نه ولګېد، د اراده د قتل نه وکړې مړې کو. قتل عامد زمانه چا سره دشمنی ده او یا مې آسی په لار کې راته برن برن چوډز مې تیو باسو مې وجو. خو قتل عامد به دې ته ویلی کېږي ګورئ چې په داسې څیز باندې وجلی دی چې اله د قتل ده. که مثال په طور د دوه هلکانو په لار کې جنگ دی او بل ولا په سوک باندې دا د غوږ دا خوا وواله، سړی چې دی نو ووجو، دا اوس قتل عامد کې شمارلی کېږي. او قتل عامد ځکه نه دی چې اله د قتل نه ده، دا خو جنګو د لاس او خپو خو په سوکي ووجو، بس د دا اجل راغلی، دا قتل عامد کې نه شمارلی کېږي، اله د قتل به موجودي. یا داسې کارو چې د دوه کسانو جنګو یو بل په چاکو وو، په چوړکۍ باندې وو، په تماچې وویشتو، دا اله د قتل ده. یا داسې کار دی چې ورمنډې کړه یو مضبوط کوتک پروت و ده کپری دا منځ یې وله پې ورسو دوه ډوله یې کوله، دا اوس د قتل عامد وکړو، په قصد یې قتل وکړو، اله د قتل ده که نه دا لوړ. یا ورله په غرګي سر وویشتو، سړی ووجو، په غرګي سړی وجلی کېږي. یا داسې بل څیز دی چې په هغې باندې انسان وجلی کېږي، اوس په سوک باندې هم وجلی کېږي، خو اله د سوک خو نه ده. لکه خلک چې د سرکاري ځین ته ورځي نو هلته تالاشي وله والي، لکه چاکو، چوړکی، کنچي وغیره څه شی خو نشته، چې جیل ته ځي نو بالپین بم دی، لکه هسې یې څوک ووجي. لیکن سوک ستا نه بار نه پاتې کوي، سوک نه څه نه کوي، بار ستا نه نږدي. دا مشهوره ده چې دا سوک څه نه دی، دا اله د قتل نه ده. که مثال په طور ستا نه چاکو کېږي، دا اله د قتل ده. بالپین یا پین ستا نه کېښود، دا اله د قتل ده، سړی پې وجلی کېږي په بالپین باندې. خو لیکن سوک چې دی، سوک یا سپېړه یا لته په دې سړی وجلی کېږي، خو اله د قتل نه ده، دا په قتل عامد کې نه شوه. یا یو سړي دغلته ځان له غوجل جوړه کړې ده، په پټي کې څاروي تړل، خپل پټی و او موږی پکې نال کړی او بل لاړ په موږي ټکر وواړل چې درز شو، کته په ګټه تندې ولګېد، سړی مړ شو. او څوک ګناهګار دی؟ دا له به قاتل که نه ولې وړون روان وي، په دې باندې دا موږي والا نه دی ګناهګار، دی بل به قتل په پردي پټي کې روانې ده خدای مسلمان، هغه پکې ځان څاروي تړي. اوس یو سړی دی موږي راوړو د لار په منځ کې ټاکو او څوک روانو ټکر یې پیو والا رارتاو شو، دی ولګېد مړ شو. دا اوس دا چا چې موږی نال کړی دی ګناهګار دی. ولې په لار کې موږی نالو؟ په لار کې به موږي نه نالی. نو یو قتل خطا ده، یو قتل عامد دی چې یو سړی د قصده یو سړی ووجو، یو سړی بل سړی د قصده ووجو او د هغه څه ګناه نه وه، نو دا چا چې وجلی دی، نو دا قاتل چې دی دی به په بدل کې وجلی کېږي. که مثال په طور دلی په غرګي باندې سر ویشتی او وجلی و، نو چې په ده باندې کله جرم ثابت شو، قاضي به د ده سر داسې کار کوي چې را به ولي سر به دې قلم کې دی او په ګټه نه وجني، داسې نه چې دی په ګټه اوس وجني، دی په ګټه نه وجلی کېږي، ده نه به سر قلم کېږي. خو چې کله به جرم ثابت شي، الله غیر ګواهان به غواړي. ښه حدود او قصاصو کې چې دی نو 4 ګواهان دي چې دا بیا پکې هلته شمار هلته پکې، او دا نورو کې چې دی نو په دې معاملاتو کې یو دغه هم پوره یو یا 2 عام معاملات چې 2 پکې خلک مقرروي، خو لیکن که دا عام معاملات دي لکه د اخیستل خرڅول که یو پکې مو او دا یو هم فاسق فاجر نو خیر دی. لیکن حدود او قصاصو کې بسي په هغې کې به 3 یا 4 ګواهان او ټول به تقیان متقیان تبلیغیان وي. د سینار کجا به بیا ګواهي نه کوي هلته چې هغه به سر سنتو باندې برابر و، هغه ګیره برابر وه، نو الله یې نه به د ګواهي قبلېږي. ګیره خریلی په حدود او قصاصو کې ګواهي نه قبلېږي. ښه یې د حد نه وړه کړې وه، نو دا څه نه کېږي. ده چې اوس په قصده دا سړی وجلی دی، نو ده سره به څه کېږي؟ دی به په بدل کې وجلی کېږي، که ځمکې لځي او که اسمان لځي، خو جرم پې ثابت شوی، اوس به پکې وجلی کېږي.
دا غیلک پلار راغی رور راغی وارث راغی داسې چې لکه وارث شمارلی کېږي داسې نه چې دا دغه دی مقتول د نیا د نوسید نوسې دی او دی به اوس تپوس کوي دا نه پلار به راځي رور به راځي تره به راځي ماما به راځي که دا نه نو مور به که مور نه نو خور به دې کې به یو کس راشي چې صحیح وارث و هغه به وایي چې یاره مونږ دا سړی معاف کړی دی دا سړی مونږ څه کړی معاف کړی مونږ یې نه وژنو یاره جج صاحب دې پرېږده جج صاحب پرېښودو لیکن وی وجنو یې نه خو دیت په راکوي په دې معافۍ سره دیت نه ساقطېږي ښه دیت به ورکوي شرعي قانون دا دی دیت څه دی د یو انسان په بدل کې سلو خان دي وس ځان له پیریټ ولګوه که په 1 لاک روپۍ باندې وخي مثال وایو ګورئ ښه که په 1 لاک روپۍ باندې وخي نو 1 کروڑ روپۍ ورکړه او که چېرته مثال په طور په 2 لاک روپۍ وخي 2 کروڑ روپۍ ورکړه بس سړی به دیت په پوره شي دا په قتل عامد کې چې د قصد یې وژلی دی بیا بعضو دې ځای کې 2 قوله کړي دي چې څوک وایي چې معافي ورته وکړه د قاتل ته نو کوی چې وجنو دی نه دیت راکړه نو دیت به ورکوي لیکن که دیت یې ورته وبخو جو بیا هم بخلی دی ټیک دی ورځي دي وارثانو ته دیت وبخو دغه معامله اسانه ده دا یې که خو به یا سرک دی یا به مالک دی لیکن مسله به دی بل کې ورانه ده چې چا قتل خطا کړی دی قتل خطا دی ته وایي چرته یو سړي ګاډی را روان کړی و غرب شو ماشوم را ودانګل وی وجنو ختم شو یا څوک تللی او ښکار له مرغۍ ویشتې بره مرغۍ ته ټوپک راړوی دې کې درز شو ګولۍ لاړه په بچاو لګېده مړ شو یا چېرته چا ځان ته نښه ایښې وه په هغې ډز کو هغې له مخامخ انسان ناغی ویشتو مړ شو یا چېرته چا یو څاروي ځان له په نښه کړی و چې دغه څاروی دی چې ډز یې پې وکړه هغه انسان ویش ده خو چې دا څاروی دی زه ځان ښکار کومه چې ته ګډه بیزه ده نو هغه څوک په غر کې لګي واجز واښه کول په څلوري شوی دی د هغه نه ډز وباسو دا اوس قتل خطا ده قتل خطا به ځاله په نور ور قیاس کې چیاري کړي نو قتل خطا کې داسې معامله ده چې چا قتل خطا وکړه نو دا سړی به اوس قصاص کېږي نه دی به وجلی کېږي نه یا چېرته څوک لګیا و ونې والې ونې په ځنګل کې خو چې څنګه ونه را خلاصه شو نو چې هلته هغه څو تښتېدو نه پاره راغلی و وجلی یا چېرته بدرنګ کې چا ډزې کولې بدرنګ کې ډزې کولې په دې کې دی خو څاروو والې ځان نه راغلی او ګډې یې سره ولې و دلته یې دوی غراب شو ډزې وکړو په کمر یې پرې راورغاړه او بس سړی ووژنو دا اوس څه دی قتل خطا ده په دې کې به دی وجلی کېږي نه لیکن دیت به ورکوي څه به ورکوي دیت به ورکوي دیت تاسو ته ما وایي چې د یو سړي په بدل کې سلو خان دي کالک دی که جینۍ ده هر څه چې وجلي سلو خانو به ځان له ریټ مقرر کړي که پیسې ته اخلي که سلو خان ته علي لکه دلته هم بعضې ځینو کې روغې کېږي په 1 کروڑ 15 لاکه 1 کروڑ 13 لاکه 1 کروڑ 15 لاکه لیکن دا ریټ ما ته ټیک نه ښکاري اسلامي ځکه اوښ په 1 لاک روپۍ نه دی نن سبا خو میخه څه په 3.5 لاک روپۍ ده نو چې اوښ په لا په 100 روپۍ نو بیا په هغې ځان له حساب وکړي ښه هغه به هغې ته وګوري لیکن په دې کې معامله بله پاتې ده په قتل خطا کې چې دیت کې ورکو دیت دا یې سلو خان دې ورکړو د دې سلو خانو سره سره به 15 روجې هم نیسي په دې کې روجې معاف کېدی نشته دا چا چې د قصد وجلی او به د روجې نشته لیکن چا چې په نارخطایۍ دې نه ووجلی شو اوس که دې معاف کو جو ټیک ده خو هغې وارثانو ورته وایي چې مونږ دې نه معاف کوو وجنو به دې نو دا وجلې خطا دي دا غلط دي نه به یې وژني که وایي چې معاف کوئ نو دیت به ورته معاف کړي که وایي چې نه معاف کوو نو څه به کوي سلو خان به ورکوي او که معاف هم کړو نو 15 روجې به نیسي او مسلسل به یې نیسي 15 روجې به نیسي مسلسل به یې نیسي او پر دې مسلسلو کې که یو ورځ هم وخوړه دوباره به بیا راټینګوي بیا به یې راسره کوي تپوس یې د هغې ډرور و استاذ نه و که ادم یو وجلی و او نو 15 روجې نیولې وې مسلسل هلکه دا بیا ډېر غټ اختري ښه ځکه چې موږ یو میاشت روجې ونیسو نو پای پسې بیا څنګه اختري او چې لا سړی 2 میاشتې روجې ونیسي دا بیا ډېر دا دله پکار ده چې بیا وخه حلال کړي نه نه وخانې نه دي ورکړي ځکه چې قتل خطا ترې نه شو هغوی معاف کړی نو 2 میاشتې و بیا مسلسل روجې نیسي
په قتل عامد کې چې چا قصدن وجلې ده په هغه کې دیت ده او یا به کې سړی وجل دي یا به وجلې کېږي یا به سلوخان ورکړي کما پکړې ده ته بس سپین بازي ګرځا او که چرته د خطایا نه د مړی وشو نو اوس که چرته هغوی د دیت غوښتو جوخه ده که دیت د نه غوښتو نو سپین باز نه به ګرځي 2 میاشتې به روجې نیسي دا داسې ګپ خبرې نه دي نه دا ششنېدو خبرې دي دا به بیا نیسي 2 میاشتې روجې دي ګوله او که نه